الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم. عزتمندو مو یوه ویډیو تفصیلي کړې ده، خو په هغې کې یو دوې خبرې مس شوي وي، نو هغه دوه ویډیو یې هغې سره ټیک کومه. زه تاسو مخې ته چې کومه اهمه مسله بیانونه غواړم هغه بلې ویډیو کې هغه د دې نه بعد چې کومه روانه ده هغه دا ده چې زه گورنمنت هایر سیکنډري سکول یو ټیچر یم او هلته کې موږ مختلف پلانینګ وکړو چې ماشومان هغه چې دی نو په څه طریقې سره موږ هغه اویر کړو او هغه لیټ کمرز هغې ابسنټۍ ختمې شي او هغه فیوچر یو بهترین سټارز جوړ شي. د دې دپاره موږ پی ټي سي چې کومه کمیټي ده چې هغې کې ډېر معزز مشیران او کشیران موجود دي، هغه کمیټي او پرنسپل صاحب هغه میټینګ وکړو او هغې خپلو کې دا طے کا چې تاسو آینده یو ویډیو کوئ او یو ویډیو په ذریعې سره پوره قوم ته تاسو دغه ماشومان ښیئ چې هغې یعنې هغه والدینو ته چې هغه ماشومانو والدین دا باقاعده خپل ماشوم فیوچر ګوري چې مو ماشوم ویلی لیټ روسي، مو ماشوم غیر حاضر روسي، نو هغې نه بعد هغه چې دی نو هغه به موږ پویو. نو په دې کې به څه کسان داسې دي چې هغې داسې عجیبه غوندې کې ویډیو وکړي چې په هغې باندې ایمو دغه الفاظ یا هر څه یې وکړو، بس په هغې باندې ایمو زړه ډېر دردمند شو. حالانکې مو هر قسمه سوچ کړو، خو بیا مو ته خلکو یې طرف نه ډېر ښه پیغامات میلو شو، خاص کر فلاحي کمیټي صالحانه یې طرف نه راته ښه پیغامات میلو شو. د دې نه علاوه نن چې دی نو ښځې راغلي وې موږ سکول ته ښځې او هغې هم موږ ته لکه مو دپورې ډېرې دعاګانې او ډېر هغه یې وکړو چې کنې یاره موږ ډېر مطمئن یو چې تاسو د پیغام موږ ته رارسوئ. نو د دې د وجې نه تاسو چې دی نو لږ ژوندې کې دا وګورئ. مننه. السلام علیکم. الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم. اما بعد، مسلمانانو امام علاقه کوټلی صالحانه غیور عوام، زه تاسو ته یو ډېر دردمند الفاظو سره مخاطب یم. بیا نه مو ته چې دی نو تقریبا مختلف قسم میسیجونه پیغامات رولو، خو هغې نه مخکې څه داسې څیزونه مو ته په سوشل میډیا باندې خلکو راواستولو، واټساپ باندې، چې هغې تعلق ټیک ټاک سره و. چونکې مو سره په خپلې موبایل کې ټیک ټاک آی ډي نشته او نه ټیک ټاک زه یوز کوم، نه مې چې ته لکه یې د هغې شوق کړی دی، خو مو ته چا واټساپ کې هغه ویډیو اپلوډ کړي او مو ته یې راوستولې، نو په هغې باندې مو زړه ډېر سخت دردمند شو، مو زړه ته ډېر تکلیف او درد حاصل شو. خو بیا ما خپله هغه خبره چې دی نو یې څه ملګرو سره شیر هم که او څه ملګرو سره مې شیر نه هم که، خو بیا زه چې دی نو په سوچ کې وم، په فکر کې وم، تدبر مې کو، تفکر مې کو چې آخر څه وکړم. آیا زه چې کوم اکټیویشن کوم، کومې طریقې سره زه اکټیو یم په سکول کې، په مدرسې کې، عوامي طور سره، معاشرتي طور سره، آیا دا زه غلط کو؟ دا مو یې ځان سره محاسبه وکړه، حساب کتاب مې شروع کو. آیا زه چې څه هم کوم دا الله د رضا دپاره کوم او که یا خپل عزت دپاره کوم؟ آیا ایما خلاف چې کوم سازشونه کیږي د کومې طریقې سره چې سوشل میډیا باندې زه لګیا یم، ایما عزت نفس سیلف ریسپیکټ هغه داغدار کیږي؟ آیا دا چې دی نو د هغې مخې ته زه خپله حوصله بیلم؟ ما ته په دې ټایم کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لایف رایاد شو. حضور صلی الله علیه وسلم په مکې مکرمې کې تنې تنها ودرېدلو،
د صفې په هغه غار باندې قوم ته خطاب شروع کو اے ما قومه تاسو ته زه د لا اله الا الله دعوت دیر کوم تاسو ته زه توحید اعلان کوم اخ ټیم کې هغه خپل سکاتره حضور ته یای تبا لک یا محمد اجمعتنا لهذا پتا باندې د هلاکت وی اے محمد تو موږ دې خبرې ترجمه کړیو اخ کې ټیم کې د محمد رسول الله شان کې بے ادبی شوی دا حضور صلی الله علیه وسلم د هغه په جواب کې خپل دعوت او توحید پیغام نه د پریشله حضور صلی الله علیه وسلم د هغه په مقابله کې د الله نوم نه د پریشله بلکې خپل قوم مخې ته ودرېدلو چې کله قوم هغه ته مختلف قسم آفرونه وکړو ورته ویې فوالله قسم مې دې وي په رب باندې او مقامه که تاسو یې مو په یوه لاس باندې میر او په بل لاس باندې سپوږمۍ هم کېدی زه به یې د مشن نه شاته نشم ما ته دې ټایم کې د محمد رسول الله یوه واقعه رایاده شوله او واقعه څه وه عقبه ابن ابي معیط د محمد رسول الله په کاندو باندې یا هغې په ملیې باندې هغه سخو ګنده هغه سرمنه اچوي فاطمه رضی الله عنها یا هغې په جواب کې یای چې او ظالمانو تاسو سره یې ما پلار څه چل کړی دی چې تاسو دغه مره یې ما پلار تنګوئ خو هغه سرور کائنات دی هغه فخر الرسول دی هغه شافع محشر دی هغه نور مجسم دی هغه اطهر مبارک دی هغه محمد رسول الله دی هغه د ټول کائنات فخر دی هغه عظیم کائنات دی هغه عظمت اکبر رسول دی هغه فخر جهان دی هغې دپاره چې هغې قسم مې دې په رب وي هغې یې پشو خاورې پسې ټول کائنات نشي رسېدلی نو بیا یما عزت نفس څنګه تار تار کېږي یما عزت نفس بیا څه شی دی قسم مې په دې باندې یما هېڅ پروا نشته یما عزت نفس یما سیلف ریسپیکټ هیڅ شی نه دی دا هیڅ چیز نه دی موږ ډېر ذلیل یو موږ ډېر رسوا یو موږ ډېر ناکام یو موږ ډېر نامراد یو خو چې زه یو کار د محمد رسول الله د عزت او د ناموس دپاره کوم د الله د رضا دپاره یې کوم د قرآن د نشر و اشاعت دپاره یې کوم د قوم د فایدې دپاره یې کوم د قوم د بچو د مستقبل دپاره یې کوم پدے کی موت حس پروا نشتا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا نہیں آتا او زدایام چی قسام دے چی ایمو ژوند ایمو زندگی دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوږ مصر او په سنت باندې دا زه د محمد عربي غلام یما زه د آقا محمد عربي صلی الله علیه وسلم د ناموس او د عزت حفاظت کوونکی یما چې کله ایمو ژوند ایمو زندگی کې ما ته دغسې قسمه تکالیف میلاویږي ایمو عزت تار تار کیږي ایمو په عزت باندې حمله کیږي ایمو جان ته حمله کیږي ایمو خاندان باندې ایمو هر یو څیز باندې څوک حمله کوي خو زه به بیا هم هغې ته شیره او ازار نه کومه زه به د محمد رسول الله په سنتو په طریقې باندې دا یامه چې حضور چې څنګه د طایف خلقو ته ویلي وو چې که دی چېرته نه پوهېږي دی په اولاد کې به څوک داسې پیدا شي چې هغه به ایمان راوړي زه هم دا یامه چې که دی چېرته نه پوهېږي دی په اولاد کې اده مستقبل کې اده خاندان کې څوک به داسې راپاسي چې هغه به وي چې یو کس و څوک و چې هغه د قوم د بلایې دپاره د قوم د مستقبل دپاره خپله وینه یې پیش کړې ده خپل ځان یې پیش کړی دی خپل عزت او آبرو یې پیش کړې ده ما ته څه ضرورت و ما ته ضرورت څه و زه خو هر یو ځای کې الحمدلله بیسټ ټیچر و ټولو ځایونو کې ما ایوارډز اخیستي ما ته هیڅ ضرورت نشته دی
زه به بیا لاړ شم ټرانسفر به وکړم زه به دا علاقه پرېږدم خو ما قوم مستقبل سوچ به بیا څوک کوي اما د قوم د مستقبل ذمهوار به بیا څوک وي اما قوم بچي آیا دا دغې ته ضرورت نشته دی د بهترین مستقبل اما قوم بچیو ته ښایسته تعلیم ضرورت نشته آیا زه سکول په آخ کې یال باندې پرېږدمه چې په کوم یال باندې یې دې نه مخکې هرګز نه دا د انوار الحق یک یو جان دی که یې دې دپاره ما ته څه قسمه قرباني پکار وي زه هغې قربانۍ ته هم تیار یم خو زه صرف بلیو کوم په لا اله الا الله زه صرف یقین کوم په محمد رسول الله احکاماتو هغې په فرامینو باندې زه صرف د الله ذات یې ټولو نه اعظم و اعلی ګڼم زه صرف په دې خبره باندې متیقن یم په دې مې یقین ده په دې مې ایمان ده په دې مې عقیده ده چې عزت و ذلت الله ویر کوي که اما په شان کې ګستاخي اما په شان کې بیزتی اما عزت او اما نفس څوک ټارګټ کوي هغې ته اجازات دی هغه کولی شي خو زه به دا میشن چېرته هم پرېنږدم دا به یې د هغې خواب و خیال وي چې کوم خاص مو په دې خبرو باندې په دې څیزونو باندې مو ټارګټ کوي خدا یای چې دا میشن به زه پرېږدم دا میشن عربي میشن دی دا میشن محمدي میشن دی دا میشن د قرآن او د حدیث مطابق میشن دی په دې میشن کې که مخلوق یې مونه ناروزه کېږي زه یې هغې زړونه نشم خوشحالوی خو خالق چې یې مونه رضوي دا یې ما دپاره کافي ده زه صرف په دې الفاظو باندې تاسو نه اجازات غواړم چې که چېرته ما د خپل ځان او د خپل عزت دپاره تر اوسه پورې خواري کړې وي نو یقیني طور سره زه به ډساپوینټ شم خو نه ما یا خپل ځان خاطر نه دی کړی ما د قوم د بچي او د مستقبل سوچ کړی دی د قوم بچي هغې مستقبل چې تر شو پورې ښایسته تابناک روشن زبردست او ډېر زیات واضح مو نه دی لیدلی تر هغې پورې به دا میشن جاري وي تاسو چې سم کولی شئ دا یې تاسو اختیار دی دا یې تاسو اتارټي ده دا یې تاسو په لاس کې ده زه په دغې کې هېڅ نشم کول خو زه به دا کوم تاسو ما پښې وایئ تاسو یې ما عزت لوټوئ تاسو یې ما په قرآن و حدیث په دې میشن باندې حملې کوئ اوکې زه به بیا هم تو او توی بچه مستقبل سوچ کوم زه به بیا هم تو او توی بچهو دپاره خپلې وینې قربانوم زه به بیا هم د خپل اوقاتو نه زیات تو او توی بچه دپاره خیال ساتم تاسو خپل کار کوئ زه به خپل کار کوم وما علینا الا البلاغ المبین السلام علیکم ورحمة الله